محترم مسلمانانو خویندورونو کو ستاسو حاجتونه په لکونو کې وي که چېرته ستاسو مشکلات په کروڑونو کې وي تاسو دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام مشکلات ختم کړي الله پاک به ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي سره محترمو د 11 ورځو عمل دی تاسو 11 ورځې دا وظیفه وکئ انشاءالله العزیز تقدیر د بدلېدو وظیفه ده محترمو د قسمت د بدلېدو وظیفه ده بس د الله پاک یو څلور نومونه دي پرې ترتیب او پرې طریقه کار باندې ووایئ انشاءالله العزیز محترمو ټول عمر به مزې کوئ او ټول عمر به دعاګانې کوئ وظیفه ډېره زیاته مختصر ده وظیفه ډېره زیاته رقمال ده یاد ساتئ محترمو چې هم دا وظیفه کړې ده الله پاک د خلکه مایوسه کړي نه دي نو که تاسو هم دا وظیفه کوئ نو انشاءالله العزیز مایوسه کېږئ به نو مکمل د زړه په نیت باندې وکئ مکمل په توجه باندې وکئ الله پاک نه وغواړئ انشاءالله العزیز زمونږ او ستاسو رب محترمو دا ورکوونکی دی الله پاک وایي که تاسو ما نه غواړئ زه به تاسو ختم کړم نور هلکه به راولم ما نه به غواړئ نو موږ هم باید چې د الله پاک نه غوښتونکي سا شو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاکم خوشاله آباد ساته د الله پاک نه دعا چې الله پاک زموږ تمام حاجات پوره کړي الله پاک دې زموږ تمام پریشانی دا ختم کړي الله پاک نے دعا ده چې پورا دنیا کې پورا ملک کې پورا انسانیت باندې امن راولي سکون راولي خوشحالي راولي الله پاک دې موږ او تاسو ټول د جنگ د عذاب نه دا وساتي نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته رقمال او ډېره زیاته بهترین او عظیم الشان وظیفه ده محترمو دا وظیفه چا هم کړې مایوسه شوي نه دي نه امیده شوي نه دي د تقدیر د بدلېدو وظیفه ده کوم چې بند کارونه ستاسو دي د هغې د کلا وهلو ډېره زیاته مجربه او ډېره زیاته عظیم الشان وظیفه ده محترمو د چا حاجات کو په لکونو کې وي د چا مشکلات کو په لکونو کې وي او دا وظیفه شروع کړه انشاءالله الله پاک بوله تمام حاجات دا پوره کړي څومره مشکلات دي تمام مشکلات بوله الله پاک ختم کړي یاد ساتئ محترمو د الله پاک نومونه دي او الله پاک په خپله په قرآن مجید کې وایي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د الله پاک دپاره ښکلي ښکلي نومونه دي تاسو الله پاک په دې نومونو باندې رابلئ نو الله پاک چې ما او تا ته وایي چې ما راوبله په دې نوم باندې در کومېدله نو ولې موږ الله پاک نه رابلو کوشش وکړو محترمو دا وظیفه وکړو انشاءالله الله پاک به زموږ تمام حاجات پوره کړي د الله پاک نومونه داسې دي یا الله یا کافی یا الله یا کافی یا الله د الله پاک نوم دی یا کافی د تمامو کارونو د تمامو څیزونو نه کفایت کوونکی الله پاک زما لپاره کافي دی نو که چا هم دا وایي چې الله پاک زما لپاره کافي دی دا ډېره زیاته لویه او ډېره زیاته بهترینه خبره ده الله پاک وی بنده را باندې یقین کې چې زه د هغه لپاره کافي یم فرشتو ته وایي تاسو ګواه اوسېږئ زه ورله کافي یم ورپسې بل ټکی دی یا الله یا وهاب یا الله یا وهاب وهاب مانا هبه کرنے والا دینے والا یو څیز الله پاک یو بنده له ورکړي واپس ترې نه اخلي د یا وهاب محترم دا صفت دی چې الله پاک چاله یو څیز ورکړي بیا ترې نه اخلي کو رزق درکړي بیا به درنه نه اخلي که پیسې درکړي بیا به درنه نه اخلي که خوشحالي د باندې راولي نو بیا به درنه خوشحالي بوځي نه که سکون د باندې راولي نو مشکلات به د باندې نه راولي نو یا وهابو ډېر زیات بهترین او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده ورپسې ده یا الله یا رزاق یا رزاق معنا ای رزق ورکوونکیه ای مشکل ختموونکیه رزق پیسو تم وي رزق کپړو تم وي رزق کور تم وي رزق ګاډي تم وي هر هغه څیز ته رزق وایي چې کوم څیز ته انسان محترمو دا محتاج دی یا الله
یا رزاق یا اللہ یا رزاق اور بسید یا اللہ یا باسط یا اللہ یا باسط باسط مطلب پراخی اللہ پاک انسان ته ډېره زیاته پراخي دا ورکوي نو څلور د الله پاک نومونه شو تاسو به دا نومونه 314 پیرې پرې ترتیب ووایئ یا اللہ یا کافی یا اللہ یا وهاب یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا باسطو دا یو پیاره شوله پرې ترتیب پرې طریقه کار به تاسو دا 314 پیرې ووایئ او دعا وکئ ځان لپاره هم دعا وکئ یا الله پاکه څومره کسانو دا ویډیو کتلې ده د تمامو خلکو حاجات دا پوره کړي دا ولې ویم داسې ځکه ویم چې د غایب سړي دعا قبلیږي یو سړی ستا خوا کې ناست نه دی او ته د هغه دپاره دعا کوې نو ستا دعا د هغه دپاره قبلیږي نو که د هغه څه حاجت وي نو ستا دعا چې هغه پوره شو او بیا حدیث کې دا دی چې څوک دعا کوي بل چا دپاره نو په رښتیا الله پاک ته چې پروردګار لومبې د دې سړي دعا قبوله کړه بیا به د هغه بل سړي دعا قبلې نو څونه پیدا شو پکې د هغه بل پیدا هم پکې شوه ستا پیدا هم پکې شوه تا هغه ته دعا وکړه په رښتیا تا ته دعا کوي نو کوشش وکړو چې دعا مو وکړو یا الله پاکه څومره کسانو حاجات دي د تمامو کسانو حاجات پوره کړي د څومره کسانو مسایل دي یا الله پاک د تمامو خلکو مسایل دا پوره کړي او فرمایي چې مسلمان هغې ته وایي چې څه ځان لپاره خوښوي هغه د بل چا لپاره هم خوښ کړي وظیفه ډېره زیاته بهترینه ډېره د کمال کوشش وکړئ په خپله مو کوئ ملګرو سره هم شیر کړئ دا وظیفه صرف 11 ورځې ده انشاءالله العزیز تاسو شروع کړئ د وظیفې کمالات به په خپلو سترګو وینئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته